زما د عمل د صحابه او د سلف د عمل نه په کومو طریقو جدا دی. دا خپل عمل په قران حدیث تعالی، دا خپل عمل په عمل د صحابه او تعالی، دا غینه بعد ته یقین ساته چې ستا عمل به الله قبلې او تعالی واجر درکې. او کنا ډایرک دی عمل وکړو هیڅ لحاظ دیونه کو، نو مثال د 500 روپو نوٹ دی، نافع هم د اوریجنل 500 روپو مر دی، لیکل تصویران چاپه هر صفحه د 500 روپو برابر ده، لیکن هغه د وخت د سرکار د دسخط د کوډ نمبر او د اجازت نامې سره برابر نه دی، نقلی نوٹ دی. آیا بینک کې به دا نوٹ قبول شي؟ الټا راټینګ بدی کې چې ته غلې 2 نمبر نوټونه خرڅه. اوس دې په ډیرو خبرو اوریجنل نوٹ سره برابر دی، سمامولی اونچ پونچ دی او ته په غل شمارل شي، ته په وجل شي، ته په رټل شي. دک سے سم د منزي خو په یو طریقې تا د رسول الله په ځای خپل مذهب ته منسوب کو، په دې یو ټکی دی رانی شي. سم د منز د قران حدیث پکې وي، خو د جب نیت دی پکې وي، په خله دی پکې نیت راځته لري، بس ځان لره کار وکړه. سم د منز دی خو سنت دی پکې پریخي دی او بدعات دی پکې راځتي دي. سم د منز دی او خلاف سنت کړي دی، ټول عمر بغیر د رفع الیدین نه کوي. نو تا بدا سے الله تعالی را ټینګي لکه په بینک کې چې نقلی نوٹ ول را ټینګي. کته وی چې لږ فرق دی نو التم ډیر لږ فرق دی. دیو جنا ان تنازعتم فی شیء فردوه الی الله والرسول. الله وستا عذر زنه پریدم کچری په یو مسله کې روان شي او خبرې غنې شوي او خلکو ګور شوړو کړل، ته خلک پریدا، تنظیمونه پریدا، فتاوی پریدا، مفتیان او شیخان پرېږده، فردوه الی الله والرسول. الله او رسول ته دا مسله پیش کړه. هغه کې چې څنګه د حق سره عمل وکړو ټول دنیا پرېدا، که څوک دی خو یا که څوک دی بد وي.